السلام علیکم ګران اردوونکو، زه یم نصیر حسین. پروګرام د نن خبر سره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګران اردوونکو، تاسو ته پته لري چې ډېر ریسنټلی ټول پاټه مرجر شوی دی. نو پښتونخوا ریډیو کوروم په ای ډي آر باندې نن پروګرام کوي، تاسو ته لپاره معلومات وړاندې کوي. او موږ سره ای ډي آر الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن باندې موجود دی. اعجاز ممن صاحب ایډوکیټ د های کورټ ایډوکیټ دی. ممن ضلع ممن سره تعلق لري، هستوګنه پېښور کې کوي. دا راغلی دی پر چنار کې مختلف قسم ته کریمینل او سیول کیسونه هم کوي. نو دا د موږ خوش قسمتي دی چې موږ ته اعجاز ممن صاحب ټایم راکړلو. اعجاز ممن صاحب تاسو ډېر شکریه ادا کوو. پښتونخوا ریډیو کوروم نه تاسو موږ ته ټایم وبسلو، موږ سره مو جرګې او مرکې دپاره ټایم راکړلو. ډېره مهرباني، ستاسو ډېره مننه، ډېره مهرباني، شکریه. اعجاز صاحب تاسو نه اول کوېشن د مو دا دی چې پاټه کله مرچ ولا هغه نه مخکې د اف سی آر لږه غونډه کې هسټري چې دا څنګه جوړ شوی او چا جوړ کړی او هغه کې کله غونډه کې تاسو هغه بیک ګراوند د مو خوږو اوریدونکو ته وړاندې کوئ. مهرباني به وي. ډېره مهرباني. د اف سی آر خو یو ډېر اوږد تاریخ دی او ټولو ته پته دی چې دلته چې کوم دی نو د پښتنو یو ډېر اولیه سیمه وه او د پښتنو دغه سیمه چې کم دی نو دا د خوشقسمتۍ نه زه به ورته خوشقسمتي ووایم، خو ولې نن سبا بدقسمتي جوړه شوې ده چې دا 2600 کیلومیټر 2600 کیلومیټر یو اوږده بونډري ده او دا 2600 کیلومیټر بونډري چې دی نو د دې نه هغې طرف ته سنټرل ایشیا ده او دې خوا ته جنوبي ایشیا ده. د دې جغرافیکل پوزیشن د وجې نه نن ټوله دنیا د دې د وجې نه ډېره پریشان هم ده او ډېر خواهش هم لري چې زه دې نړۍ ته څنګه راشم او زه به د 600 کیلومیټره بارډر باندې زما طاقت څنګه راشي. نو موږ دا وینو چې د دې بونډرۍ د وجې نه نن د سی پیک خبرې هم روانې دي او نن د بزنس خبرې هم روانې دي. نو دا یو ډېره اهمه علاقه وه. د دې علاقې د کنټرول کولو دپاره، د دې د تقسیم کولو دپاره انګریز ولګېدو او هغه د نن نه 6 کاله مخکې اف سی آر چې کوم دی نو دا نافذ کو او دغه اف سی آر چې کوم دی نو دا په 1876 کې په یو شکل کې راغی او بیا باقاعده په 1901 کې چې کوم دی نو د دې باقاعده یو اکټ جوړ شو د قانون په شکل کې، د قانون مسودې په شکل کې دا اف سی آر نافذ شو. اف سی آر ته مونږ ډېر خلک قانون ویو، دا قانون نه دی، دا قانون نو. دا اف سی آر چې کوم دی دا د بادشاه او د عوامو په منځ کې یو رویه وه چې باچا به د عوامو سره څنګه رویه کوي. نو اف سی آر هغه سی اوسیزو لیټ ټیم کې وخت تېرېدو سره بیا به دې کې اجتماعي ذمہداري راغله، کلیکټیو ټریټوریل ریسپانسیبیلیټي چې وایي هغه پکې یو ښه قدم و. خو د را روان وخت کې په موجوده وخت کې هغه اجتماعي ذمہداري چې کوم ده نو هغه هم ډېر په غلط طریقې سره استعمالېده او بیا ځوانان راووتل، خلک راووتل چې موږ د دې اف سی آر نه خلاص کړئ. نو په تاریخي حواله سره په 2011 کې په دې کې ډېر زبردست ریفارمز شو، خو هغه ریفارمز هم موږ ته قابل قبول نه او بیا تحریک شروع شو او بیا بلونه پاس شو، د صوبایي اسمبلی نه پاس شو، د سینټ نه پاس شو، د قومي اسمبلی نه پاس شو او جرګې مقرره شولې او د وفاقي منسټرانو یو کمیټه جوړه شوله، سرتاج عزیز د هغې مشر او بیا چې کوم دی نو د مشرانو د هر مکتبه فکر سره خبرو شولې او په 2018 کې د قومي اسمبلی نه یو بل پاس شو چې هغې ته 25م ترمیم وي، انضمام شو او د انضمام نه پس بیا نوی قانون راغی، عدالت راغی، نوی سیستم راغی، نوی نظام راغی. اوس یو څو ورځې مخکې چې تاسو ذکر وسکو نو پکې یو نوی څیز راغی. اعجاز ممن صاحب تاسو نه د مو دغه غوښتنه دی چې دا مو اورېدونکي په دې باندې پوه شي، چونکې دا خلک ډېر 200 یا 150 سال نه دغه اف سی آر سره عادت شوي خلک دي. یکدم مرجر نه وروسته ډېر زیاتې ستونزې راغلي دي، سپیشلی په جوډیشري کې چې ټولو خلکو سره کیسونه بینډینګ براته څه مسالې هغه دپاره ګورنمنټ ای ډي آر الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن او دې سره ډي آر سی دا یو دوه شیونه راوبسلو. دې باندې لږ تاسو نه ځان په اول غواړو چې د مو اورېدونکي پوه شي چې دې کې ډفرنس چې د ډي آر سی او ای ډي آر کې او ای ډي آر په خپله چې دی او د دې امپلیمنټیشن څنګه کېږي او دې پروسیجر څنګه وي. جی داسې دی چې د دې نه مخکې زه یو خبره کول غواړم. کله چې اف سی آر ختم شو نو یو بل قانون راغی د 6 میاشتو لپاره، ای جی آر، او هغه قانون حکومت په دې وجه باندې نافذ کو
چې شپږ میاشتې ټایم یې ورکو چې که اف سی آر یکدم ختم شونه سبوي نو دغه قانون یې راوست او په دغه شپږ میاشتې ټایم حکومت ته په دې وجه ورکړی شو د عدالت په خوښه سره چې په دې شپږو میاشتو کې تاسو په قبایلي سیمه کې لینډ سیټلمنټ وکړئ ریوینیو سیستم چې کوم دی دیوانی قانون چې کوم دی د ځمکو تقسیم انتقالونه کوم ته چې لینډ سیټلمنټ او ریوینیو سیستم وي او دوی مې وکړه دا وکړو چې تاسو دلته پروسیکیوشن برانچ په فوجداري قانون کې انویسټیګیشن برانچ دا مضبوط کړي حکومت په شپږو میاشتو کې هغه کار اونکو هغه زور مونږ ته اوس راووت لکه اوس مثال یو فریق دی او هغه زی د ځمکې دعوه کوي نو دلته په کورمه کې خو بیا هم سناسه سیټلمنټ شته بندوبست شته د 1902 نه چې کوم دی یو قانون را روان دی په نورو ایجنسیو کې دغه سیز نشته نو الته چې یو کس زی او هغه د ځمکې باره کې دعوه کوي نو هغه به څه معنی کوي الته سیټلمنټ نشته حکومت هغه شپږ میاشتې ضایع کړي چې ضایع کړي خلک پریشان دي او خلکو ته مسله ده نو حکومت او کم پوهه خلک چې کوم هغه وکتل چې یاره کم داسې یو سیستم یو نظام راوړو چې د خلکو ته سنه سہولت ملو شي نو هغه ای ډی آر راوست چې کوم الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن دی اوس ای ډی آر چې کوم دی یو حواله سره کوم وګورو نو خصیص دی چې وای یو کیس د عدالت په ذریعہ باندې په جرګه کې هم کې دی شي خو د جرګي خبره چې کومه ده هغه خو د مخکې نه شامل ده خو خلکو ته پته نشته کله چې دا ریفارمز کېدل نو دا فیصله وشوله چې قبایلو ته دا اختیار ورکړي چې که فرض که په عدالت کې هغه کیس کوي نو دواړو فریقو ته دا اختیار ورکړي چې تاسو د خپل کیس د جرګي په ذریعہ کوئ دا د ای ډی آر نه مخکې په عدالت کې شته چې هغه کې هغه ته څه کاغذونه ورکړي شي او هغه کې بیا یو کانفرنس مکمل شي کې خو د شي شیډول کانفرنس چې تاسو لاړ شئ دا کاغذ ډک کړئ دواړه فریقه بیا دا کاغذ راوړي په عدالت کې جمع کړئ او تاسو دواړه فریقه په جرګه باندې روغه کوي د دې نه خلک نه دي خبر نو دا چې اوس کم عدالتونه دي نو دا اختیار خو دوی سره مشته ولې خلک جرګه نه کوي او هغه جرګه ډیره پایدار ده ځکه چې هغه د پاسه نه د ډي سي اختیار شته نه د افسر اختیار شته هغه په اصلي معنی کې راضینامه ده د الله د پاره او د خلکو د دوه کورونو د روغولو لپاره به هر حال اوس حکومت ای ډی آر راوستو ای ډی آر چې کوم دینو هغه یو داسې شیز دی چې په یو عدالت کې یو کیس جمع شي او دواړه فریقه په دې باندې رضا وي چې مونږ دا کیس جرګې ته لیږو نو ای ډی آر کې مکمل اختیار د ډیپټي کمشنر سره دی او پاغه کې د 9 پورې ممبران مقرریږي چې پاغه کې بیروکریټ اوم دي پاغه کې مشران اوم دي پاغه کې به وکیل اومي پاغه کې به سی ډي سی اوم وي او هغه بل کینی بیا او هغه بل د دوه کسانو په منځ کې جرګه کوي خو پدې کې چې کوم مونږ چې کوم خبره کوو ایز ا وکیل چې کوم خبره کوو هغه دا چې ای ډی آر چې کوم راغی نو هغه اکټ جوړ شو اکټ صوبایي اسمبلی پاس او چې کله اسمبلی یو بل پاس کی او هغه قانون جوړ شي اکټ جوړ شي نو هغه اپیلیبل په هغه جرګې چې کوم فیصلو کی نو پکار دی چې هغه باندې اپیل کې دی شي دا جرګه چې کوم ای ډی آر کې نو دی باندې اپیل نشي کېدی نو دلته به دی باندې قدغانو لګي ځکه چې دوه کسانو کې خو به یو په حق کې جرګه کیږي هغه بل کس خو به خامخا سنه گریوینسز لري سنه خبره بل لري نو هغه د لپاره مخکې پلیټ فارم نشته په دې کې اپیل نشته نو چې کله دا قانون شو نو قانون کې خو اپیل شته یو په کې دا غلطه خبره ده دویمه خبره به دې کې دا ده چې د دې اختیار بیا ماغه ډي سي ته لاړ ډیپټي کمشنر ته لاړ کسان به ډیپټي کمشنر راغوړي کسان به هغه مقرري ټول اختیار دا غ سره دی بظاهر خو هغه ځان ډیر سایت ته ساتي خو اختیار خو هغه سره دی چې کله اختیار هغه سره لاړ نو دې کې چې کوم ممبران اوس جوړيږي ملکانان یا مشران نو هغه مشرانو اختیار خو هغه خلکو ته لا نړو چې کوم خلک جرګه کول غواړي هغه اختیار خو واپس هم هغه ډي سي ته لاړ اوس ډي سي کوم مشر مقرري کوم ملک مقرري څنګه مشر مقرري څنګه ملک مقرري د دې
دغه نشي کېدلی چې دا به څوک کېدلی شي. آیا هغه زما خلاف دی؟ زما خلاف نه دی. نو چې دا جرګه کومه رااله نو زما په خیال چې دا جرګه به لازماً یو فریق ته قابل قبول نه که فرض کا دا جرګه دواړه فریقو ته قابل قبول وي نو د دې جرګې شکل خو به د عدالت کې آلریډي موجود دی چې به ته جرګه تک دا کیس په جرګې په ذریعہ باندې کې نو دا کې ایډیار چې کوم دی دا اوس په سپریم کورټ کې چیلنج شوی هم دی چیرې دی ایډیار کې قانوني ډېر خبرې دي دا ایکټ دی دا ایکټ نو پکار دویم چې کوم دی بده کې اپیل نشي کېدلی دا اپیل اختیار بده کې ورکول پکار دي. بل خبره ده چې وز د های کورټ او د سپریم کورټ چې کوم ستر عدالتونه دي د دې اختیار اوس قبایلو ته غځېدلی دی. آرټیکل 247 چې کوم یو آرټیکل په پاکستان پاین کې چې هغه کې د های کورټ د سپریم کورټ اختیار نه هغه آرټیکل د 25م ترمیم نه پس ختم شو چې ختم شو نو د های کورټ او د سپریم کورټ اختیار لاړ. اوس که چېرته یو جرګه وشوله د ای ډي آر په ذریعه باندې هغې کې به بل فریق خامخا راځي او دغه آی ډي آر او دغه آرټیکل دغه جرګه به هغه په های کورټ کې چیلنج کوي د آرټیکل 199 د لاندې اپیل کې به نه راځي دغه د اپیل اختیار خو شته نو خو د آرټیکل 199 اختیار هر پاکستانی ته دی چې دغه سره ذاتی وشي داغه د فندامنټل رائټس او د هیومن رائټس وایلیشن مخالفت وشي نو هغه د آرټیکل 199 د لاندې های کورټ ته راځي. د آرټیکل 247 نه پس د های کورټ اختیار لاړ چې د های کورټ اختیار لاړ نو مطلب د خبرې دا شو چې هر قبایلی وګړي ته اوس د 199 اختیار مو غځېده نو هغه به اوس دغه 199 آرټیکل د لاندې راځي او په های کورټ کې بریټ کوي نو بیا به های کورټ په هغه ټیم کې ګورو چې څه فیصله راځي د دې ای ډي آر باره کې د دې جرګې په باره کې. زما په خیال چې کبدی کې زمونږ بیروکراسي زمونږ ډیپټي کمشنر صاحب او نورو صاحبانو کبدی کې لګو د نرمینا او لګ یو صحیح لار خپل کړله نو کدا مونږ په دې شکل کې وینو چې په فیوچر مستقبل کې دا یو بد چیز مخه ته راتلو دي نو دا د دې بد سیس په ځای باندې د خصیص په شکل کې مخه ته راتلی شي او د دوه کورونو د دوه پارټیانو فریقونو به دغه خبره د جرګې په ذریعہ باندې کیږي خو دلته اوس ډیپند کوي په مشر باندې چې مشر به دې کې داسې کس راولي لکه اوس مثال دیوانی کیس دی د شوفی کیس دی د قبضه کیس دی د وراثت کیس دی دا خو په کار دی چې هغه مشر وکي چې هغه په دې قانون باندې پوهیږي چې د شوفی څه قانون دی شریعت د شوفی په اړه کې سوی د وراثت څه قانون دی شریعت د وراثت په اړه کې سوی نو هغه به دا فیصله ډیره ښه کولی شي. یا مثال 302 کیس دی د مړی کیس دی یا مثال د سوق سپېړې کیس دی یو سړی په کې زخمی شوی دی نو د دې بلا وګت قانون دی ټیک شو نو چې اوس کوم مشران په هغه کې کینی په کار دی چې هغه د دې قانون نه خبري چې دوی په دې جرګه کې هغه خلک کې نه چې د کوم سیز متعلق جرګه ده چې دا هغه ایکسپرت کسان په دې کې نه چې دې کې داسې یو سیز را نشي چې د په حق کې وشو د په حق کې وشو یا فرض کړه داسې ونشي چې یو مشر په کې داسې کې نه چې هغه مشر بس یو ډیر غټ نوم لري هغه ډیر مالدار دی هغه ډیر غټه شمله لري هغه چې کوم دی نو ډیر یو پهلوان یو تکړه سړی د پالاخه کې نوم دی خو نور هغه الف ته کوتک وي او به ته به وي نه د 302 د فوجداري د قانون نه خبر دی نه د دیوانی د قانون نه خبر دی نه د شوفی د وراثت او د ریوینیو د لیټ سټلمنټ او د دې نه خبر دی نو دغه جرګي رزلټ په سر راځي دغه جرګي رزلټ په خراب راځي. نو زما په خیال چې بیروکراسي ډي سي چې کوم دی هغه به د کې لږ داسې احتیاط وکي چې ایکسپرت کسان به د کې کینی او دا کوم ای ډي آر راغلي دی دا په دې طریقې سره اوچلیږي چې خلکو ته هغه مفادات او هغه فایده ورکړي شي چې هغه په عدالت کې 2-3 کال کې تیرې او هغه فیصله په یو هفته کې وشي. اجازه صاحب تاسو دا کې څه وکړل چې د کوم کسان دي دا د ډېر ایکسپرت کسان پکې کې نوي د ای ډي آر ریسنټلی افرډي فاونډیشن فار رورل ډیولپمنٹ او هلویتاس دوی په پیښور پی سي کې د کورمیجن د ډیسټریکټ کورمز کوم ای ډي آر وګړي دی هغه بوتول د ټریننګ ورکوي ډونټ نو 10 days یا 1 week
نو دا څه کوم ټریننګ دی آیا دا به دوی دپاره قابل قبول وي آیا دا دوی دپاره د قبلیت سبب جوړېدی شي بالکل جی دغه ټریننګ چې کوم وشو او کوم ټریننګ ان جی اوز چې کوم سیکټر دی هغه کوم ټریننګ دی باره کې ورکوي نو دغه ټریننګ زیاتره تعلق چې کوم دی هغه د اویرنس سره دی آګاهي راوستل چیرې په قبایلو کې او زمونږ په ځوانانو کې د ای ډی آر په باره کې آګاهي راولي اویرنس راولي خلک خبر کی دا یو ډېر ښه عمل دی دا تاسو چې اوس څه کوئ دا هم د هغې یوه حصه ده ځکه چې خلک خبر نه دي خلک خبر شي خو زه دا وایم چې د دې نه ضروري څیز چې کوم دی هغه موجوده ډیپټي کمشنر او دلته چې زمونږ کوم مشر سیشن جج صاحب په هره ایجنسۍ کې ناست دي د دې دواړو په مشاورت سره لکه دوی اوس مشاورت وکړو چې په ضلع کرم کې په دواړو لاندې باندې په کورمو کې مثال دوی 50 کسان خوښ کړل یا 100 کسان خوښ کړل مشران چې د دې نه به موږ خلک راولو دا جرګې به وکړو نو اصلي ټریننګ اغه له پکار دی لکه پاغي کې 10 کسان 13 کسان دوی حواله کې چې به تاسو به د زمکو متعلق جرګې کوئ 10 کسان دوی حواله کې چې تاسو به د فوجداري چې کوم سوق سپېړه کوم مړې دي کوم نور خبرې دي تاسو به د دې په حواله سره جرګه کوي نو اصلي ټریننګ به دوی له پکار دی ځکه د دې نه کومنګ وګورو رواج کورم چې کومو ناغه خو د دې ډېر مضبوط شو چې پاغه کې کم قسماتي خو هغه کې کم اویا قسماتي خو پاغه کې د شوفي په اړه کې کم ټیم مقرر شوی هغه کې د شوفي کم رولز اصول مقرر شوی هغه کې د وراثت کم اصول مقرر شوی هغه کې د زمکه کم اصول مقرر شوی په رواج کورم کې او پاغه کې دا هم وا چې به کم بندوبستي علاقه ده کم غیر بندوبستي علاقه ده کم پیموده غیر پیموده زمکه دي کم شاملاتی غیر شاملاتی زمکه دي قوم به شاملات څنګه تقسیموي باغې کې پوره خبره ده د کور په سر بزمکه څنګه تقسیمېږي باغې کې مکمل خبره ده نو زه دا وایم چې اوس ای ډی آر لال جرګې ته جرګه لاړه رواج ته پکار دي چې دوی د رواج کورم نه په دې ټیم کې سپورټ والی ځکه چې هغه ډېر زبردست شی دی او دغه رواج کورم او دغه خبرې د ډي سي د سیشن جج په ملګرتیا سره دغه خلکو ته ټریننګ پکار دی مونږ یوت ته ټریننګ ورکو ځوان کول ته ټریننګ ورکو ځوان کول ته زب دی وجه ورکوم چې به تاکي آگاهی راشي اویرنس لاړ شي ته کور ته لاړ شه خپل مور خبر کا خپل پلار خبر کا خپل کوڅه کې خپل اجره جماعت کې مشرانو ته وایا چې داسې یو سیستم راغی د دې نه فایده واله هغه خو په جرګه کې نه کینی زما ځوان کول اته خو اختیار نه ورکي مشر وکینی نو هغه مشر به دي خبرو باندې په یول پکار دي چې وای شریعت د 302 باره کې سوې لکه وای چې وای کان کې بدله کان ناک کې بدله ناک قیاس څه ته وای ټیک شو لا وراثت څه اصول دي د خزې سوې مېسه ده د یو سړي دوه خزې داغه بیا سوې مېسه جوړیږي د یو خزې سړي درې څلور خزې داغه سه څومره بیا تقسیمېږي د نوسی څومره یې سره د نوسی څومره یې سره د خور د رور څومره یې سره د مور د نیا څومره یې سره د تر د نیکه سره د نوسی د زوی د کړوسی څومره یې سره سي په دې معنی هغه په یول پکار دي نو هغه سبا دغه جرګه ټیک کوي په دې کې شریعت چې کوم د ټیک ټاک اصول کړی دي نو زما په خیال چې دغه مشرانو ته ټریننګ پکار دي هغه ته کلاسز پکار دي هغه ایجوکیټ کول پکار دي کوم مشر به دې خبرو باندې نه پويږي هغه په جرګه کې کینی دغه جرګه به فایده نه دا ای ډی آر به واپس ناکام شي ډیره مهرباني اجازه یک یو اخیرانه کوېشن درنه کوم چې تاسو جوډیشری سره هم دی او ریوینیو سره هم دی ریسنټلی کوم کې آی ډونټ نو څه جوډیشری دا آرډر کړی وی یا ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن کړی وی خو مان د زدار ډیسټریکټ یعنی جوډیشری دی سمو باندې برډن دی د کیسونو لند څومره نیو کیسز سره سي هغه به انډر ای ډی سی راځي خو دې ځنه هغه ته ویر کړل اډیشنل ډیسټریکټ مجسټریټ عہده حکومت وکیلان سره راځي هغه به ډیل کوي هغه سره آیا دا قانوني حیثیت لري دا قانوني پاورفل دا یا دا به کامیابی سره مخامخ شي او کنه بشي مخامخ ګورجی دا څه چې دلته چې کوم سیشن جج صاحب ناشته هغه مکمل پاور لري او هر یو جج چې کوم دی هغه خپل اختیار لري نو دا یو قانوني خبره ده او د دې بنیادی خبره ده چې دلته پینډنسي ختم شي زمونږ د 2018 نواله تر اوسه پورې پینډنسي ډیره زیاته شو خو زه ډېر د افسوس سره دا خبره کوم چې بده کې ټوټلی زمونږه موجوده حکومت انوال دی وسه پورې چې څه وشو دا ټول ستر عدالتونو وکړل دا های کورټ وکړل پیښور های کورټ
سیټ وقار صاحب د خدایو بخي او موجوده چیف جسټس صاحب چې کوم دی د های کورټ اغوی عدلیه د لپاره دلته اغوی فند ورکو ججان اغوی پسې کړل ججانو لاري ګودري اغوی برابر کړل امپلایز اغوی واغستل حکومت هیڅ مونږ کړل زما د حکومت ته دا درخواست دی په دې ټیم کې چې مهرباني وکړي تاسو دا لینډ سیټلمنټ زر تر زر جوړ کړئ چې دا پینډنسي ختم شي اوس دوی وایي چې لینډ سیټلمنټ جوړول ډیر ګران کار دی زه دا وایم چې دا ډیر اسان کار دی لکه ګوره او سپیشلی په کوروم کې او په هر ځای کې ګوره چې زمونږ دلته هر یو شی ډیر کلیر دی که دلته قانون راغی نو قانون زما رواج جوړک نه کو رواج چرته نشو رکېدلی دلته زمکه یو ملکیتی زمکه ده بندوبستی یو غیر بندوبستی زمکه ده چې هغه ته مونږ شاملات پیو ملکیتی زمکه دلته د قوم په سر تقسیم ده ټیک شو په هر قبایلی سیمه کې قومونه دي ټیک شو لکه دلته مثال په کورمه کې بزب تاسو ته ډیر قومونه دي توري بنگش غونډې خیل منګل دی نو د هر یو قوم زمکه کلیر ده چې دا زما ملکیتی زمکه ده دا زما شاملات زمکه ده د شاملات تقسیم څنګه دی چې کوم قوم دی هغه ته کوم زمکه پرته ده دغه شاملات دغه قوم دی بیا په هغه قوم کې وړو کې خیل او د کور په بنیاد باندې هغه شاملات تقسیمیږي هغه ملکیت تقسیمیږي نو دلته خو تقسیم الډی شوی دی د رواج په بنیاد دغه تقسیم دغه زمکه دغه سیس کاغذونو ته خېجول دي کمپیوټر ته خېجول دي اوس مثال ستا به د کورم کې دلته زمکه ده لس جره په پټې دي ستا د نیکه سره ستا د پلار سره نن تاسو چې کوم دی لس 15 کسان دي 15 شپږونه درې څلور خويندې څلور شپږ دی رترونو زامن دي خو باغه لس جره په پټې باندې قابض یې کنه ټیک شو نو دغه قبضه چې ستا کومه ده چې دا نشته په هوا کې ستا قبضه ده دا به کاغذونو ته وخیږي په کمپیوټر کې بستا نمونه راشي چې دا زما کوي دا صرف کمپیوټر ته خېجول دي اوس دې د لپاره حکومت څه کوي چې دا ډېر ګران کار دی دې د لپاره ډېر غټ فند پکار دی د یو اس ایډ سره خبرې کوي د ایشین ډیولم چې موږ له پیسې راکا پیسو ته چل دی نو زه دا وایم چې کدی د لپاره دوی ایکسپرت کسان مقرر کړل وکیلانو نه کسان واغستل د مشرانو نه کسان واغستل د رواج په بنیاد باندې لاړل لینډ سیټلمنټ وشي زما په خیال چې پینډنسي به دومره زر ختم شي چې قبایل چې کم دی دا ډیر زبردست خلک دي دوی په خبره باندې پويږي دي کې صبر هم شته دي کې برداشت هم شته دي کې قرباني هم شته نو چې دا درې شي نه په دوی کې شته دي نو د دوی کې سونه به ډیر زر ختم شي خو حکومت له اوس پکار دی چې هغه زدا خبره کوم خپل د ځوان کولته خپل قبایل ورونو ده چې موږ سره حکومت وعده کړی و مرکزی حکومت چې تاسو له بمنګ سالانه 110 ارب روپے درکو زما د 2018 نواله 19 20 21 زما حکومت قرضدار دی مال 110 ارب روپے ولې نه راکې आवाज دې د لپاره پورته کوي راپاسه احتجاجونه وکي جلسې جلوسونه وکي چې زما پتا باندې پیسې پاتې دي مال هغه راکا موږ سره د مارشل پیکج واده شوی و موږ ته مارشل پیکج را نشو موږ سره په کمیټې چې کومې فیصلې د حکومت سره کړې وي او بل پاس کېده نو په قومي اسمبلی کې دا خبره وشولې چې هرې قبایلی سیمې ته به یو میډیکل یونیورسيټي یو انجینیرینګ یونیورسيټي دا په 2018 کې جوړیږي فورا هغه وعده زموږ سره پوره نشوله موږ سره دا وعده شوی و چې په 2018 کې به فورا بلدیاتي الیکشن کیږي زما بلدیاتي الیکشن د کیپی د بلدیاتي الیکشن سره وتړو موږ یو سټرګل وکړو ارسه موکل زغ بل دي ځوان کول ته بیا ویم چې بیا را پاسه د دې درو خبرو ډیماند وکړه د کی حکومت زما قرضدار دی 110 ارب روپے سالانه بلدیاتي الیکشن د کی زما قرضدار دی مارشل پیکج او لینډ سیټلمنٹ دا د فورن موږ سره وکي کنه وی زبیا د ځوان کول ته مجرا پاسه احتجاج شروع کړي د خپل حق چې حق د حضور نه غوښته نه درګیدل د کی جی دا سده چې دا خبره خو د دینه داسې تعلق نه ساتي خو موږ چې کله دا تحریک چلو نو موږ به خبره کوله قبایلی وکیلانو خاص کر چیرې موږ به د خپل قبایلی رونو سره هر قسم امداد کوو نو د نورو زمواري خو نشو اخسته خو موږ دا خبره کوو چې
په قبایلی سیمه کې لکه اوس دلته کورمه ده نو په کورمه کې خو ماشاءالله د کورمه خپل خطکړو وکیلان شته په مومندو کې مشته په باجوړ کې مشته کچاریم جوړې شولې وکیلان ناس دي خو زه د خپل قبایلو رونو ته دا خبره کوم چې کدوې فرض کا های کورټ ته راتلل غواړي او سپریم کورټ ته راتلل غواړي د اپیل په شکل کې یا د ریټ په شکل کې د دوی سره ستونزې وي سم مسلې وي او دوی های کورټ کې اپیل کول غواړي نو مونږ دغه هغه رونو ته هغه ملګرو ته هغه مشرانو کشرانو ته چې هغه د فیس وس نه لري هغه بے وسه وي او هغه دغه وجه نه غټ عدالتونو ته نشي راتلی نو مونږ دغه خدمات دوی ته ورکړین دي وسیم ورکو او مونږ دا خبره دوی ته کو چې را مونږ سره رابطه کوي پستر عدالتونو کې د های کورټ د سپریم کورټ په لیول کې مونږ به دوی ته ان شاء الله چې بے وسه وي فیس وسې نه کېږي کاغه پیل دی کاغه رټ دی نو مونږ به دوی ته فری لیګل ایډ مونږ به دوی ته مفت قانوني امداد ځکه چې دا واده مونږ دوی سره کړی و او وسیم کو او د دې نه علاوه مونږ چې کوم دغه غرونو ته اوسه پورې تیار ناشتي های کورټ کې مونږ یو دلته زورازو مونږ سره د رابطه کوي چې مونږ دوی له فری لیګل او مفت قانوني امداد ورکو تhank you ډیره مننه اجاز محمد صاحب تاسو شکریا تاسو ټیم بسلو سره خبرې ترې وکړلې ګران اوردونکو دا ایډوکیټ اجاز محمد صاحب تعلق محمد ایجنسی ډیسټریکټ محمد سره دی په پېښور کې پاتې کیږي راغله د پرچینار ته کوروم ته دلته عدالتونو کې سونه لړاو کوي تاسو په ډي آر باندې د رول اف جوډیشري باندې نوې کولتا په آینده پلانینګ باندې خپل معلومات وړاندې کړ اندي سره د مو پروګرام د نن خبر وخت سره ترسيږي آینده بنوي ټاپک سره دوباره تاسو په خدمت کې حاضرېږم ناصر حسین تور په اجازه دلوي الله فامان